تعلیم غټ سړی نه جوړي، غټ انسان جوړي. د سوچ ډیر وسیع شي. د کو ریټ لګي کنه، نو دی وایي چې دا ریړای ز څنګه دکان کې بدل کم، دا دکان ز څنګه غټ دکان کې بدل کم، یو ډیر غټ ډسټریبیوټر جوړ شم. او تاسو کې ډیر خپل واړه دي او ډیر مهنتيان واړه دي. تاسو کې به ډاکټران هم جوړيږي، انجینران هم جوړيږي، اساتذه هم جوړيږي، علماء کرام هم جوړيږي. تاسو کې هغه قابلیت شته، تاسو کې هغه ګټ شته چې تاسو خپل ژوند بدلولی شئ. نو زه تاسو دا وینا کوم، مشوره در کوم چې دینی سره سره خپل دنیاوي تعلیم یعنی سکول دا پوره کړئ. او چې کوم واړه پاس شوي دي هغې ته ډېره ډېره مبارکي. او چې اپوزیشن اخیستی دی هغه ته بیا ډېره مبارکي ولې چې هغه خپل خوب خراب کړی دی، هغه خپل لبې خرابې کړي دي، هغه محنت کړی دی، هغه نن د هغه د محنت ثمرات به هغه ته میلاویږي. او چې کوم پاس شوی دی هغه ته مبارکي. دا خو بس یو منډه ده. د اپوزیشن صرف یو وړو کې یو احساس پیدا کول دی چې زیات محنت وکړي. نور پاس دی هغه هم زموږ دپاره پاس دی، او اپوزیشن هولډر دی هغه هم پاس دی. ډېره مننه، مهرباني. برابر نه کړو نو بیا به زموږ دپاره ډېرې خطرې وي. اوس واړه دي، زما خبرې ته غوږ کېږده کوو، خپل تعلیم باندې توجه ورکړئ. علم زیات نه زیات زده کړئ. ولې چې ستاسو د عمر دی یو ماشوم، دا یو خاندان دی، یو معاشره ده، یو ملک دی. ولې یو ماشوم نه هغه انسان دی، نور انسانان به نه پیدا کېږي. نو ځان داسې جوړ کړئ چې په دې ټایم کې ځان په پابندۍ کې وساتئ چې ستاسو مخې ته کومه زندګي روانه ده چې هغه کامیاب شي که نه. او په دې ټایم کې دا سوچ کوئ تاسو چې زه هېڅ خبره نه ده، لکه د دې پابندۍ نه به زه ځان وساتم، د سبق نه به زه ځان پټ کړم، نو بیا به ستاسو زندګي چې کومه روانه ده نو هغه به د خطري. زما والد صاحب د الله وبهي جنت فردوس ته الله نصیب کړي، کله چې زه په سکول کې داخل کړم نو هغه ټیم کې مو زما دماغ کار نه کوو. نو ما سوال نو یاد کړی، هغه استاد په هغه سوال باندې وولم. نو کور ته چې رالم نو د وړوکې چې کور ته راشي نو هغه مور ته بیا جاړي. نو چې زه په جړا شوم نو زما مور خو د مور زړه هسې نرمي دا خفه شوه. نو زما پلار چې راغی نو هغې ته شکایت وکړو چې داسې دا استاد ظالم دی، واړه وایي او دا خو واړه یری. نو زما پلار لخته راواغسته او زما مور ته وی چې بالکل غلی شه، ولې چې د دې مور د لاسه دا واړه خرابېږي. نو دی ما په سکول کې داخل کړی دی او ما ته سبق پکار دی. سوال دی یعنی استاد دی هسې نه دی وولی، خو سوال به یې نه یاد کړی دی، هغې په وجه باندې به یې دی وولی. نو ما ته په هغه ټیم باندې سو نه وي، خو وریږه زه به استاد نه تپوس کوم او چې استاد راته ووایي نو بیا به د ده زه مرمت کوم. نو چې د استاد نه یې تپوس وکړو نو هغه استاد ورته ویل نور قابله دی، خو پرون یې سوال نو یاد کړی نو د هغې په وجه باندې ما وویل. بیا چې راغی نو لخته یې راواغسته او زما مرمت یې وکړو. ما ته وی ما ته سبق پکار دی یا ستا لاش پکار دی. ما استاد ته هم ویلي. اوس د دې خبرې زما مطلب دا دی چې د وړو په شکایت باندې د استاد بې عزتي مه کوئ. استاد درجه د پلار نه زما په نظر کې غټه درجه ده. و زما استادانو زما تربیت کړلی او د دې مدرسې د دې سکول مثال د یو ګیرج دی. ګوره ګاډی چې خراب شي نو موږ یې ګیرج ته بیاو. داسې خپل واړه زموږ چې کله تربیت د موږ کوو نو موږ مدرسې سکول ته لیږو. اوس دا دومره واړه چې زما مخې ته ناست دي نو چې یو کور ته لکه دا بوځي نو مور او پلار هغه مشران به یې په لین باندې داسې کښېني لکه دوی چې کېنول دي. نو دا ګران کار دی د وړو تربیت. ولې چې استاد د مور او پلار نه زیات محنت کوي او کوشش کوي او ورسره د وړو تربیت کوي. زما په ذمہدارۍ کې یو کار و، خیر نوم یې نه اخلم، خو په هغې کې هغه کس راغی د هغه کاري صاحب بې عزتي وکړه. نو هغه کس ته ما داسې وویې ما ګوره ته اوس تللی د دې کاري صاحب تا بې عزتي کړله، دا زما بې عزتي تا کړله. ولې چې د استاد بې عزتي د وړو په مخ کې په مدرسه سکول کې دننه دا ګورې د پوره وړو بې عزتي
نو مهرباني دا کوي چې بای خپل توجه صرف یعنی سبق ته ساتي چې تاسو د ژوندۍ مهنه ته کامیاب شي او سبق نه ځان نه پټوي یو ماشوم چې تاسو ځان برابر کا خپل صحیح ماحول کې پاتې شوي د قابل کسر پاتې شوي نو تاسو بل واد راځي تاسو نوسی کوسی برازي کې ژوندۍ د الله درکړي نو دا هو به صحیح تربيت کوي ولې چې تاسو حالي یقینا کله کله زه د کوونه چې پرښه کې زما لري وړو ته وګورم نو چا څنګه د تماچی چا څنګه ګټي چا څنګه لختي نو مال افسوس راځي چې دا وړم دی کور دی کنه دیو د وخت نه نشي ولې مدرسې سکول ته نشي بوتلې نن سبا به دې باندې څو خرچه یعنی مال افسوس راشي چې 200 روپۍ د مدرسې د سکول فیس دی او مور بینه پلاری چې دی هغه 10-15-20,000 روپۍ تنخواه اوچتوي خو که هغه استاد له 100 روپۍ ورکړي یا په سکول مدرسه کې 200 روپۍ ورکړي نو هغه ته ګراني چې پای دا زما نقصان دی دا نقصان نه دی باید د سره ځینه چې کله شکل راشي نو که موري که پلاري هغه راشي د استاد نه د تپوس چې وایي زما دا واړه سبق وایي او د وړو نه د خپلم په کور کې تپوس کوي مین لکه د کامیابی چې کوم اصول دي هغه د کور هومورک دی چې کور ته ورکه راشي خپل کتاب راواخلي او سبق ولیکي او یاد کړي نو زه تاسو ډېره مننه کوم حالکه زما طبیعت صحیح نه کنه نو په دې وجه باندې دا مشران ناست دي او د پیر صاحب سره نو ډېره مننه کوم چې ماره لکه د خبرو موقع راکړه واحد دعوانا الحمدلله رب العالمین ماشاءالله جزاک الله دا زمون ضرور اور خوږ مرګره دین محمد خاکسار صاحب چې خپل په معذورۍ په حالات کې دل تراله او تاسو سرپرستی وکړه او تاسو ته خپل خبرې وکړه تاسو ویخې کوي ده ها حضور سبحان الله وای تاسو ته یو خبر وکړه چې د تعلیم سره به شوق حضور تعلیم مطلب دا نه چې صرف سکول او صرف مدرسه د تعلیم مطلب دا دی چې تاسو سکول هم وای او سبق دنیاوی تعلیم هم حاصل کړئ او دینی تعلیم آسان غونتی مثال لے کہ یو سڑی 12 کلی 14 کلی 13 کلی میٹرکی کلی 8 کلی ډیر ډیګریانی دي لیکن هغه مدرسې ته نه دی تللی هغه د استاد مخامخ نه دی ناست هغه د ډیګریانی فضول دی ولی فضول دی هغه مشر نه پیژني کشر نه پیژني پلار نه پیژني رور نه پیژني مور نه پیژني خور نه پیژني خپل نه پیژني پردی نه پیژني د دې په وجه چې هغه مدرسې ته حضورا مدرسې ته کده چرته مدرسې ته تللی نو دغه مشر هم پیژندو کشر به هم اوس تاسو ماته ووایئ تاسو ته ما دا یو سبق یو لیکچر راکړل په شروع نه کله نه چې تاسو داخل شئ چې تاسو کله کور ته لاړ شئ د ټولو نه پهله به څه کار کوئ شاباش دا جواب چا راکړو ودرېږه ټول دل پر تاړیانه و او نواب عادل صاحب دته یو میډل واچي ویل راغا ته سٹار والا ته سٹار والا ټول نه مخکې وسکوي چې کور ته لاړ شي ګیټ پټکوي د ګیټ ټکول نه بعد تاسو چې ګیټ وټکولو ته دندې نه به आवाज راشي څه आवाज به راځي څوکي تاسو په جواب کې څه وایي نا فرحان شاباش څه وایي خپل نوم به وایي او په شروع کې تاسو ته ما ویلي چې مې سره چا کار دی تاسو بيزي یې جانوران یې انسانان یې او بیا پړې لیکه
خلک کې نو څه به وایي تاسو کې د دنګ سو کې کون هو تاسو به څه وایي خپل بچه زمونږ په کورونو کې ډېره کمی ده موږ مشران هم د دې خبرې خیال نه ساتو ښه نوم خو واغېستو د هغې نه بعد به څه کوئ که چا صحیح جواب راکړو چاته زما خبره یاد وي نو هغه ته به مې انعام میلاویږي شابه اجازت بھئی دا زمنګ د میډم د راتلو شکریا او د هغو شیلډ دی ټول په زوړه باندې تاړیانې ووایي सो 64 नंबर دا انعام مختص کړل چې هغه مایوس نشي اور د ماشوم هم د سعادت او د خوش قسمتۍ والا ځکه دی چې د نیم ټایم سکول وي د هغې نه بعد بیا هنر یې زده کوي ذکر ته سید عالم هغه راشي خپل انعام ووایي जागी बाने काला जागी बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी पीता था पानी मेरे सराने बुलबुल دا ماشومه څوک پیژني زهیر بن نصر الله د دې په کلاس کې ټوټل نمبر چې 400 نمبر دي ټوټل په 400 نمبر کې د 330 نمبر راغستې کړهنو آمين